زما نیکه دی الله وبخي هغه به ماته وی چې هر کار به کې خو خپل عادت په نه پرېږدې پته نه لګي چې پتا مې دا زړه څنګه خوږ شو خو ستا سره زما لس ورځې مولد شو لس ورځې پس په ګپ لګو ځوانه خیر ته خو د محمد حسین سواتی په شان دی لکه ګوتې موتۍ لاکټې دار څه په غاړه کې خو د هغه یو وخت کم چې تېر شي اوس کوم نوی وخت چې را روان دی نو زیات خلک زیات تر اوس 50-50 دي که 50% خلک خوښوي نو 50% یې نه هم خوښوي نو داسې منځنۍ لاره درته نه ده معلومه چې دغه ټول اودینس کې 100% ټول دی بیا خوښوي په سوات کې د محمد حسین سواتی یو بل ډوپلیکیټ هم موجود دی تا ته کله پته ولګېده چې یاره ته زیات تر د هغه په شان په دغه تمه چې د ده په لاس باندې پرته دغه ګوتۍ او په غاړه کې زنګېږي دغه لاکېټونه د دې نه بغیر هم ډېر ښه کار کیدی شي دا زموږ د پښتو د معاشرې عکاسي نه ده په دې تمه چې د دې نه بغیر به هم زیشان ډېر زیات ښه کار کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو ملګرو وحید الله خان یم زمونږ د مشرانو اکثر دا وینایي چې دنیا کې اووه کسان چې دي د یو کس اووه همشکله په دې دنیا کې موجود دي ګرانو ملګرو یو کس هغه وخت خوشبخته شي کله چې د ده نین نقش یا د ده شکل و شبات چې دی هغه د یو مشهور کس سره په دنیا کې روزي هغه وخت کې د ده خوشبختي چې ده هغه ظاهره شي ګرانو ملګرو زما په څنګ کې ناست زیشان د چا نین نقش چې تاسو ګورئ د پښتو یو مشهور اداکار محمد حسین عرف سواتی چا چې د پښتو په ډېرو ډرامو کې کار کړی دی دې ترڅنګ د پښتو په ډېرو فلمونو کې هم کار کړی دی د ده نین نقش بالکل د هغه سره میلاویږي زیاتر خلک د ده استوګن دلته په سوات کې دی په خوازخیله کې خو زیاتر خلک دی هم اکثر ورته هم د سواتی په نوم باندې غږ کوي خو دغه زیشان چې دی د ده ځان له یو بیل پهچان دی یو بیل مقام دی یو بیل نوم دی دغه زیشان چې دی د یکسانیت یوه خبره دلته کې دا ده چې دی هم د اداکارۍ د دغې شعبې سره منسلک دی دی ډېرې ښکلې ښکلې خاکې جوړوي سبق آموز وړوکي شارټ کلیپس جوړوي او بیا یې ولس ته وړاندې کوي دغه زیشان زموږ سره ناست دی د ده سره یو څو خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ډېره مهرباني زیشانه څنګه حال دی ښه خیر دی تاسو ښه ټیک ټاک دا راته ووایه اول خو راته دا ووایه چې لکه څنګه کتونکي هم دې وخت کې ګوري لکه ستا نین نقش چې دی زیات تر د محمد حسین سواتی سره میلاویږي تا ته کله پته ولګېده چې یاره ته زیات تر د هغه په شان دی ما ته خو دا یو 2 میاشتې وشوې بلکې 2 نیمې چې د سوات کې پی کې واینز کې چې کله ما کار شروع کو نو د هغې نه بعد بیا د سوات کې پی کې کوم مشر چې دی نور واحد هغه په ما باندې بیا د ویلنۍ یو پارټ وکړو هغه لاولنۍ ویډیو وه نو هغه خلکو ډېره خوښه کړه او موږ له پکې ډېره مینه هم راکړه او بلکې موږ ته یې دا هم وویل چې تاسو د بالکل هوبهو د سواتي په شانتي دا راته ووایه چې محمد حسین سواتی به تا د بچپن نه لیدلي په ډرامو کې په فلمونو کې د هغه اداکاري د هغه کار دی خوښ دی که نه دی ولې نه خوښ دی هغه خو بس موږ کتلي دي ډرامې او د هغه چې دی نو دغه د بدعملۍ ایکټینګ نو زموږ سره په خپله مخکې چې واړه شوق ورسره خو دونه خو پته نه وه راته که نه چې لکه داسې ورځ به هم راشي چې لکه هغه اکثر چې کوم دی مونږ کله په ډرامو کې وګورو ویلن کردار ادا کوي نو که ته د محمد سواتی په نقش قدم روان شوې نو بیا خو ته چېرته هیرو نه شي جوړېدی بالکل دا خبره د حقیقت ته چې دا په نقش قدم باندې روان شو بیا هیرو ناممکنه ده پاتې ده که نه کله چې د محمد حسین سواتی په شان دغه پارټونه کې یا د هغه په شانتي دا ګوتۍ موتۍ او لاکټې او هارونه نو کور کې د څوک کارېږي خو نه کور کې خو څه مسایل نشته ځکه چې هیڅ څوک هم څه نه وایي ما ته او دا هم د کتونکو ته ووایه یاره ژوند کې نور څه کې نن سبا او د کوم ځای سره د تعلق دی دا ټول هم د ملګرو ته لږ ووایه زما په خپله زه یم د سواتو د خوازخیلې سره مې تعلق دی بانډۍ او زما په خپله چې دی کاروبار دی د پیزارو خپل مې دوکانونه دي او زه خپل کار کوم خو دا بس د جمعې ورځې نو موږ د دې وجې بس بیا موږ راوځو موږ وایي راشه ځان پکې یو خاکه لنډه منډه وکړه د خلکو دپاره چې د خلکو په مخ باندې خندا راشي او خوشحاله شي زه نورې خبرې اترې هم لګې کوو خو دغه ملګرو تاسې یو 2 ډایلاګونه ووایه ته کوم خاکو کې چې وی یا د سواتي څه ډایلاګونه دل درځي د دې نه مینه زما خپل چینل پای کې به ما د ساده پارټ کو د هغه ساده بیا د خاصه مزه نه و بیا ما ساده ګل شروع کو نو د ساده ګل نه بعد بیا چې دی نه هغې نه هم زه قلار شوم نو زه چې کله سوات کې پی کې واینځ ته رالم نو په هغې کې ما چې دی نو لاولنی ډایلاګ هم کړی و چې ورارو د مخامخ دکان ته ورشه او یو ډبې سرکټ راله راوړه
هغه ماته جواب کې ووایي چې انکل دغه دی ځم او راځم. نو زما سره بیا شاته یو په دې موټر سیټ ته ولاړ نو هغه ماته ووایي چې زیشانه دا کار دی ښه نه دی. نو ما ورته ایوبه دا خلک چې په نشو تماشو نه رالګې زمونږ دا مال به سوګالي قربان دي شم. نو هغه بیا چې دی نو هغه بیا غلی شي سیټ ته کینی نو هغه هلک راشي سیرګټ راوړي زه هغه سیرګټ پکې وسکمه چې وسکم نو هغه ماته وایي انکل ته دا سیرګټ ولې سي په مزه مزه راکاږي. ما ورته وراره که د دې د مزې نه خبر شوې په هوا به ګرځې په هوا. دغه چې و دغه ډایلاګ یو پکې بل ومو بل چې و نو هغه چې دی نو زما په یو کس باندې پیسې غریب سړي باندې نو د هغې ډایلاګ دا و زما نیکه دې الله وبخي هغه به ماته وې چې هر کار به کې خو خپل عادت په نه پرېږدې پته نه لګي چې پتا مې دا زړه څنګه خوږ شو خو ستا سره زما 10 ورځې مولد شو 10 ورځې پس په ګپ لګو ځوانه او دغه یو ډایلاګ و. صحیح دا راته ووایه زیشانه چې لکه خیر ته خو د محمد حسین سواتي په شان دی لکه ګوتۍ موتۍ لاکټې دار څه په غاړه کې خو د هغه یو وخت کم چې تېر شي اوس کوم نوی وخت چې را روان دی نو زیات خلک زیات تر اوس 50-50 دي که 50% خلک یې خوښوي نو 50% یې نه هم خوښوي. نو داسې څه منځنۍ لاره درته نه ده معلومه چې دغه ټول اډینس کې کې 100% ټول دی بیا خوښوي؟ انشاءالله تعالی دا کوشش خو موږ کوو په خپل زړه کې موږ دا وایو که نه چې موږ مخې ته لاړ شو او کوشش کوو انشاءالله کوشش جاري دی زموږ. که بره که غټو ډرامې چې کوم دي په صوبایي نیشنل لیول باندې که دغه که پای کې ته څه چانس وغیره میلاویږي نو کار به کوې؟ نو په هغې کې خو کار ځکه نشو کولی چې زموږ سره دونه ټایم نه وي که نه زموږ خپل کاروبار دی موږ هغې ته مو خو باسو ځکه چې کور کې مور او پلار واړه وروڼه خویندې دي نو په دغې وجې نور موږ خپل کاروبار کوو. دا خو د جمعې یو ورځې د خوشحالۍ ورځې نو موږ د دې دپاره چې دی نو خپل ډایرکټر موږ ته ووایي چې په دې ورځ کار دی نو موږ د هغې دپاره هغه غټو ډرامو څه اراده مې له نن ساعت کې نشته او مخکې پته نه لګي. د محمد حسین سواتي نه مینا زما یو خپل چینل و د هغې به ما په ساده ګل کار کوو زه به خلکو په ساده ګل ډېر پېژندم نو د هغې زموږ د یوې خاکې ډایلاګ دی چې ما خپل پلار ته دادا زه ځمه ښار ته او ښار زما ډېر زیات خوښ دی زه ښار ته د سره تللی نه یم. نو هغه ما ته وایي چې زویه ښار ته مه ځه او دا ستا په شان ساده خلک دوکه کوي. نو ما ورته نه دادا زما پړه ارمان دی چې زه ښار ته لاړی او دادا رخصت را الله کوه که نه جاز رانه پاسي. انشاءالله تعالی چې کوشش وده چې د دې نه به نور ښه کار کوو. ډېره زیاته مننه ګران ملګرو. دا اوس زیشان د چا تعلق چې د سوات سره دی او نن نقش چې کوم دی هغه هم د محمد حسین سواتي په شان دی. ګرانو ملګرو د دغه زیشان سره کوم چې یو ځوان هلک دی د هغه سره دا وړه غونډه کې نننۍ مرکه د دې خبرې عکاسي ده چې ملګرو ته پته ولګي چې یاره په سوات کې د محمد حسین سواتي یو بل ډوپلیکیټ هم موجود دی. ګرانو ملګرو زیشان د کوم کار چې دی د اداکارۍ په میدان کې هغه ډېر بهترین او اوتھینټیک کار دی. یو ښه میسیج یې د په هره خاکه کې. ګرانو ملګرو په دغه تمه چې د په لاس باندې پرته دغه ګوتۍ او په غاړه کې زنګېږي دغه لاګېټونه د دې نه بغیر هم ډېر ښه کار کیدی شي. دا زموږ د پښتو د معاشرې عکاسي نه ده په دې تمه چې د دې نه بغیر به هم زیشان ډېر زیات ښه کار کوي. ګرانو ملګرو د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د لوی الله په امان.